1945 مونږ تاسو ته بار بار ویلو خوا ختم شوی دی. دې ځل فارم 17 او 18 جوړ کړی دی. په یو فارم کې رزلټ لیکلی کېږي، په یو فارم کې چې څومره کاپۍ لګېدلي دي، څومره بکسې دي، د هغې سیریل نمبر او دغه شیزونه لیکلی کېږي. دا دواړه فارمونه د پریزایډینګ افسر نه ساین کول چې دي، د دې نه بغیر ستاسو الیکشن ضایع دی، ټوله خواریم ضایع کېږي. دا دوه فارمونه هغې نه به ساین کوئ، کمرې ورته بندې کړي، نه به یې پرېږدي چې تر څو یې درته ساین کړي دي. کني چې تاسو څومره خواري کړي، که تا هلته سل اخیستي او وروستو په فارم کې د 50 بس 50 دا بیا ثابتولی نه شي تاسو. د ټولو نه مخکې خو پولینګ ایجنټ دپاره دا ضروري ده که نه چې دی سهار کې 7:30 بجې په کار دی، خو چې 7:30 به هغې خپل سامان کولاوي چې دی موجود وي 7 بجې په پولینګ سټیشن کې. خو پریزایډینګ افسر چې کومه بکسه تاسو ته کولاوي د هغې باندې سیل نمبر وي، هغه تاسو ته وایي که نه وي ته به ورته وایې ما ته دا سیل نمبر ووایه، ځان سره به دی سیل نمبر نوټ کړي، بکسه به ستاسو مخکې کولو کې خالي درته به وښیي، هغه به تاسو کېږدئ، سیریل نمبر به نوټ کوي، هغه به هغې ته بیا بل سیل لګوي. وروستو چې اوټونه ختمیږي، هغه به بیا د اوټونو ختمېدو نه پس چې څه ټایم یې واپس بندوي، هغه سیل نمبر به هم د تاسو لیکئ چې کومه ستاسو بکسه وي. بله خبره دا ده دی چې کله کاپي شروع کوي، په یو کې 100 پیجونه دي په یو کاپۍ کې، دی چې کاپي شروع کوي د هغه کاپۍ هم سیریل نمبر وي، هغه د هغه ډیوټي ده چې تا ته ووایي که هغه یې نه وي ته ورپته ووایه مونږ ته سیریل نمبر ولیکه. دا کاپۍ روانې شي 1 2 3 4 چې هر څومره اخري کاپي چې کومه وي، اخري کاپي د دې کاپۍ سیریل نمبر به تاسو ځان سره نوټ کوئ. دا پوره نه پول کېږي، دې کې یا 30 اوټونه وشي یا 50 وشي، باقي کاپي پاتې شي، هغه به تاسو هغه سیریل نمبر ولیکئ، باقي اوټونو باندې هغه د کینسل سټمپ ووهي ځکه کاپي کولو شوي. تاسو به ځان سره نوټ کوئ چې دا اخري کاپي وه، دا سیریل نمبر و، دې نه صرف 30 پیجونه استعمال شوي دي او 70 پیجونه ستاسو په مخ کې به هغه واپس پیک کوي، سیل کوي به او هغه به کینسل کوي. هغه ډیره ضروري ده، کني هغه 70 یا 50 چې کوم اوټونه پاتې هغه هغه خوښه ده که دلته سټمپ که ور واچول او که هلته په الیکشن کمیشن کې بیا دوباره ګوتی کولو شو هلته یې ور واچول. دا ډیره لازمي به یاد ساتئ. بل د هغه دا ډیوټي ده د پولینګ افسر چې ووټر راځي، هغه به په تیز اواز وایي چې یاره فلانکې راغلی دی ووټ له، تاسو به خپل ووټر لیسټ کې چک کوئ، تاسو به ځان سره په هغې باندې نښه راکاږئ چې دا ووټر راغو. که چېرته په دې نوم دوباره بل کس راځي او تا سره نوټ وي، نو ته به په اعتراض کې چې دا کس به ووټ نه اچوي ځکه چې هغه یو ځل شوی دی. بله خبره دا ده چې هر ګنټه 2 پس تاسو ته تپوس کوئ چې تا سره څومره ټوټل دی د اوټونو، که هغه تا ته وایي چې 100 دی ته به هم خپل ورسره ټوټل کړې چې تا سره هم 100 وي. دا پراسس په ټوله ورځ داسې چالو وي. د روټۍ وقفه چې څه ټایم کېږي، دغه ټایم کې لږ خلک ریلیکس شي، نو دې ټایم کې که یو ایجنټ بار وځي که څه وزري، دی به هله وځي چې دی به حرفونو کې که موبایل یې درنه واغېشتی، موبایل اجازت نشته دننه، نو په کار دی چې ستا یو ووټر راشي هغه ته جواب وکړه چې یار بار نه بل کس راولېږه د کیمپ نه چې زما په ځای کښېني او زه به هر ځم ما ته څه عذر دی یا څه تکلیف دی یا څه کار پسې ځمه، خو کیمپ به خالي نه پرېږدي. زیاتتر کاروایي دغه د روټۍ ټایم کې کېږي او یا هغې نه پس کېږي. چې دا ټول پراسس وشي، ماښام کې کاونټینګ چې څه ټایم کېږي، ډېره ضروري مرحله وي. اکثر پریزایډینګ افسران دا ټولې بیلټ بکس یو کمرې ته راوړي. تاسو کې چې کوم ذمهوار کسان دي هغه له پکار دي اطاعتي لیټر یې مونږ اضافي هم درکړي دي، مونږ درله په هغه د پولینګ ایجنټانو هغه پیکټو کې مېښې دي، ښه په تفصیل هم تاسو هم پوه کړئ، خو د ایجنټان نن راغلي دي. تاسو له پکار دي چې ذمهوار کس اطاعتي لیټر باندې دننه ورشي، که هغوی دا اعتراض کوي چې کس ناست دی، هغه کشر هلک یا هغه پولینګ ایجنټ د بار راشي او فرش کس دی هلته کښېني کاونټینګ ته. دا فارم 14 دا 17 او 18 چې دی دا مونږ تاسو له د پولینګ سټیشن وایز ګوتو کې بند کړي دي، په یو کې 4 مخې دي، لږ یو په یو برته ساین کوي، خو مونږ 4 ایښي دي. هغې نه علاوه هم که د چا پکار یي مونږ نه یې والی که نه، هغه ذمهوار کس ځان سره جیب کې دا کېږدي، دننه ورشي، ساین به ترې لازمي اخلئ په دې باندې او سټمپ. که دا هم ترې وانغښتو نو کار درنه ګډوډېږي، وروستو هغوی بیا دا بدلوي څنګه چې په تېر الیکشن کې کړي دي که نه. نور تاسو ټول ملګرو دا کړي هم دي. مونږ یو کس لګیا کړی دی، دا موبایل نمبر یې د ایجنټانو لیکي، مونږ یو وټساپ ګروپ د دې نمبرو جوړو، ستاسو نمبر یې پکې اچوه، صرف د دې ایجنټانو دی.
هغې کې چې څه انفارمیشن یا څه خبرې تاسو موږ نه هم تپوس کولی شي او موږ به تاسو نه یو بل سره به هغې کې خبرې شریکوو او بیا بعضې ټایم تاسو چې هلته نه راځئ ټایم لګي نو هغه ګروپ کې تاسو ریزلټ هم خپل کاپي هم د هغې ویستی شي او وایس هم کولی شي نمبر یې مصروفه وي علاقه ډېره نو دغه مهرباني به کوئ هغه ګروپ کې هم رالیږئ او دغه فارم 17 او 18 به موږ له بای هینډ د هغې هارډ کاپي به دلته را رسوئ ځکه چې موږ سره لکه رستو که موږ څه جګړه کوو څه فایټ کوو عدالت ته ځو نو د دې فارم نه بغیر موږ هېڅ هم نشو کولی دغه فارم زموږ دپاره یو اتھنټک ډاکومنټ دی د مخکې فایټ کولو نو دا مهرباني وکړي دا فارم 17 او 18 چې دی دا به تاسو مخکې نه ورکوئ دا د پریزایډینګ افسر ډیوټي دا به تاسو له درکوي خو چې هغه نه درکوي نو تاسو به ورته ښه ما سره خپل شته دی که بهانه کوي چې ما سره نشته دا د هغه ذمهواري د هغې له ورکړي دي خو که هغه بهانه کوي یا پوهېږي چې هسې خوا دې خوا کوي تی ورله جیب نه راوباسه وایي هم ما سره شته ما ته پې ساین کا دا د هغه ډیوټي ده دې نه بغیر یې مه پرېږدئ اوس دې نه علاوه که د چا په ذهن کې داسې